مخته حدیث باب د باب الخروج فی التجارت تجارت د پاره شکل خروج کول وتل یو ځای نه بل ځای ته تلل دا خوی د شی ته ځکه کله کله سړی خپل علاقې کې شای نه خرڅي یا د پارتلن کې کله کله شای ملويږي نه بل ځای ته خرڅي وقول الله تعالی او دی الله تعالی دا قول فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله زمکه کې پرشون شي منه زمکه کې ګرځي مطلب د تجارت د پاره وځي کور کې نه کېږي تجارتونه وابتغوا من فضل الله او دی الله ولا فضل تلاش کې دا دی الله یو فضل د رزق تلاش کې وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد دا لفظ مخلد د مخلد نه ده قال اخبرنا ابن جريج جريج نه د زنه خلک ابن جريج صدته واجنه قال اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه استأذن على عمر بن الخطاب يبرك أبو موسى سيد نام عبد الله دا پوسه پلیکلی دي دا حضرت عمر سيب پراتلن وشل به اجازات ونه وغختلو ورنواتو بس خبره فلم يؤذن له او دي تا اجازات نشملو وكأنه كان مشغولا داسې لګي داسې د امیر المؤمنین سو عمر سیده په چی کې مشغول او څکور کې فرجع ابو موسی سیب بیا واپس شول سه اجازت نه مليږي ففزع عمر سیب تلاغونه غا مخصوص شو زړه کې خطر غوني خبره غوني مخصوص شو فقال ویلس علم اسمع صوت عبد الله ابن قيس آیا مو د عبد الله بن قيس आवाज ونه ورته راغله وکنه تاسو ته اجازهات ویل نه ورکویر کې کنه اذن له اجازهات او تویر کوي سره نوزي قیل چوته جواب کړ قد رجع واپس لاړلو فدعاه عمر سه ورخت ست واپس به ویل لوري فقال اغويلو سكنا نؤمر بذلك متخو انده حکم کې دلو سکل شونه اجازهات واخلي درې ور اجازهات وختلو بیا ته جواب نه مليږي نبي واپس کیږي فقال عمر سے وتز دا خبره ته بیانای کنا دي د پر دلیل لاګي ځکه دا حدیث ولا خبره تاتيني على ذلك بالبينه دي د پر متبغوي پیش کړي فانطلق الى مجلس الانصار نه حضرت ابو موسی صاحب انصار ولا مجلس ته ورغلو فسالهم اغونه تاسو وکړو ساعتو سه پیغمبر سره دا خبره نه دوری د لیکڅ صدرې ورې چې اجازه تو غوړي اجازه نشي ملو لور د شي فقالوا اغول س ویلنا د شته خبره خدا به وتل سم د پرچو ګوایي روکي فقالوا تل لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا دي د پرخه ما خپا کیګه خو دي خبره بونه ګوایي در کواله کی مود ایمو ول وړو ک عمر ولا کاستو د پره کپیدا لا يشهد لك على هذا ودي بني کته ته ګوایي نه تر کې لاس غرنی وړو غونه کاس عمر ناکام دغه ته دي خبره پاتې شو چې دغه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فذهب بأبي سعيد الخدري نا حضرت ابو موسی صاحب لگا شو زون سره ابو سعيد خدري صاحب بودلو فقال عمر وتيلو اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمر لوی موميلا دی پیغمبر علیہ السلام باندې پیغمبر علیہ السلام له مو باندې پټش ولا الهاني اسوفقو دی تجارت ز غافل و چوان بالاسواق بزرونو کې یعنی الخروج الى التجاره تجارت تلونه نه غدي واچ نمونه دین خبر یا په غاښ ولې په وير پوه شي یار نه غایب په ځکه تجارت تاسیب خو علم له مجلسونو سرینه لک پتی کیږي ندی خبره کې څه خبره واخله سوګره تجارت لپاره وطن ورکشتو دي د سیخو مخ قربني نه کیږي عمده شته دا خبرونه ولمه شګوره سکله چوک د اجازه طلب کی چې نه اجازه طلب کی درې ورتل څ دیرشن خروغ رويخ تنوست لیکند کوي هغه موجود د نه آی نه دی منه د واپس شکنه ځکه څنګه ورې د لای ته جواب نه در کوي دیمو خالد سی لکه چوکر کله ور شي درې ور دروازه ته ولي یا ته आवाज وکي سره ونزي به ور شنو ته خي ایوا پانډه زیاړي وشړي سفر خور کې موجود د نروزي خنده خود د تایای کنه سکور کې موجود وي هغه به وجود درې ور اجازه ته طلب خود ته نروزي دي معنی ده سره معاملې لګځه طبيعت نه ده برابر ته ویلې دی حالت کې دا سړی ځون تر وباسي کچې ته به کورونه خبري ووري او نه به خفاوي بیا نه مخ پکې ځکه ته دې ته مجبور کوس د غریبان دی حالت کې راو غوړي یو سړی د درې ور ته اجازه غوړي یو کاستا کمرې کې دا تور نوازي دای شغه بلوم به تو سویل ور بنې مخې دروازه درې سره کړدلین دي سره ویلې مخې سړی ته بای گزاري کوي ټاکه ټوکر وزي
ټاکه ټوکه درګولې راوځه ویلې راوځه څه داسې خامخا شاید راوړی قیمتي غنیمو دپاره که څنګه غوښه مخه در وړې درتللي وای لالی خبرو ته سړی غواړي نو دې حدیث نه دا معلومه شوه چې دا یو سړی د لیکن کوي ته ورسره خپله سره ما ورکېنستلې په ولې به نه درته لوس واچولو یا هغه غریب ټیم خرپیوال ونه اجازات وغوړه درې ورې څه کېناستو اجازات شته درې ورې دویلو سره در باندې ځانه نه پوهېږي په دې باندې ته خفا کېږې نه وا درېږه دې سره زه ګاپ بندون دي نه بعد خبرې مو ته بله ورځ ویې راغلم درې ورې ورپورې کېناستم ته ومې زه سره کېنه خبرې در سره کوم سره در باندې ځان نه پوهېږلو خو ټیک ته ځان در باندې په کور کې لګېده ته خفارېږي که نه ماشاءالله باب التجارت فی البحر دی باب کې دي سمندر وغیرہ کې انداسې بل ځای کې تجارت کول سمندر کې سړی سي تجارت دپاره اوس همدا خبره ښایي وقال مطر صاحب فرمایي مطر برانه تیل شي جزي کې مراد مطر سړی ده یوې نسخو کې مطرف ته لګه لا بأس به دي خبرې پروا نشته سمندر کې سړی تجارت کوي وما ذکره الله فی القرآن الا بحق او قرآن کریم کې کومه خبره ذکر شوې ده هغه په حق ده صحیح ده که نه ثم طلب د آیت تلاوت کو دلیل دپاره وترى الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله څه ته ګوري دغه سمندر کې کشتیانې روانې دي اوبه څیري مواخر سره روانې خو اوبه څیري که نه د دې دپاره لتبتغوا من فضله دي کې تاسو رزق لټوئ چې ګور کوم شی نیسي چې ګور کې یوې علاقې وچې نه بلې وچې علاقې ته تجارت ولا سامان وړي مسافران ورکړي چې د خوندي دپاره ده که نه مطلب یې ده چې سمندر کې تجارت کول شي تلل شي ورکړي ځکه څه وچه یي نه به څه کوي الفلک السفن کشتۍ تیل شي الواحد والجمع سواء د فلک لفظ څه ده د یوې کشتۍ تایل شي ډېرې کشتۍ تایل شي وقال مجاهد صاحبي څه د مواخره څه منه تمخر السفن د کشتۍ اوبه څیري من الریخ د هوا د واجې نه داسې ورکړي څي بیا ولا تمخر الریخ من السفن او هوا نه څیري په کشتۍ کې د اوبه الا الفلک العظام د غټې کشتۍ څه دي اندو اوبه څیري د وړې خور کې پاته نه لګېږي که نه خو غټه کشتۍ کله روانې سمندر کې دو داسې خو صحیح ده به ته یې که د سمندر یې په منځ نیم کړلو وقال الليث صاحب دې تصریح کوي قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا ابو هريره سے پیغمبر سمونه خبره نقل کوي هغه دی وسړي خبره وکړه ذکر یې کړو من بني اسرائیل خرج فی البحر سمندر کې وتلو فقضا حاجت خپل ضرورت پوره کړلو بیا مخته نور خبره تیره شو معنی سمندر کې تجارت جایز ده وساق الحدیث مخته بیا نور حدیث ذکر کړلو وساق الحدیث معنی حدیث بیا ټول ویلو ښه که نه او مخته تیسیاتي بتمامي پسې په لیکلي که نه یاتي بتمامه معنی ټول حدیث ویل چې پوره د ذکر کېږي رو بشي